بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آية نمبر 81 يوتي نمبر آيات. الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات نعم الله تعالى لوزنا مستدي أواقيتا ميثاق ويلشي ميثاق دا مضبوط او کلک لوستوي اوس چې په سبا کلکې باندې کلکېږي لکه من چې کله لوز کو د لوز نه وروسته بیا وایو په ایماندارۍ وي هغه بالکل ما سره لوز کو کنه دا اوس کلک شو دې ته بیا میثاق وایي یا یو سړي لوز کو او د لوز نه وروسته قسم پې وکړو نو دا اوس میثاق شکلک شو یا لوز وکړو او د لوز نه وروسته کسانو ته ویل که واورئ ستاسو په مخکې به لوز وکړو هغه بیا ټول ګواهان یو په دې باندې دا اوس میثاق شو یا لوز وکړو او هغې لره تحریري شکل ورکړو هغه باندې ګواهان واچول دا اوس میثاق شو هغه لوز نه میثاق جوړ شو ښه مضبوط او کلکې کو عام طور چې کله خلک لوز کوي هغې ته وعده یا عهد وایي او کله چې د دوو فریقینو په منځ کې باهمي راشي ستا د طرف نه به دا خبره وي زما د طرف نه به دا خبره وي دې ته بیا معاهده وایي چې دواړه فریقین پکې یو شان دي خپل خپل شرطونه یې ویلي هغې ته بیا معاهده وایي او چې یو طرف نه هغې ته عهد وایي دغه شان چې بیا دا کله کلک شي هغې ته بیا میثاق ویل شي نو الله د دې انبیاو نه میثاق اخیستی دی زموږ نه الله لوز اخیستی دی هغه لوز داسې دی الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم کله چې الله زموږ دا روحونه را پیدا کړو د هغه روح په ټیم کې د ټولو نه لوز اخیستی دی په سورې اعراف کې تېر شوي دي دا روان دي په سورې اعراف کې هغه لوز واقعات روان دي الله فرمایي الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم نو موږ په جواب کې ویلو بلا زه زموږ بالکل رانه اوس دا موږ باندې څه اثر دی د هغې اثر دا دی چې کوم ورکوټی پیدا کېږي نو د هغه په فطرت کې دننه د اسلام خبره پرته وي او اسلام موږ ته انتهایي اساني دویم لوز الله د اهل کتابونه اخیستی و قرآن بل ځای کې وایي وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ په سورې آل عمران کې وایي د اهل کتاب نه الله لوز اخیستی دی چې زما پیغمبر راشي د هغه امداد به کوئ نو هغه وی او موږ به کوو دریم دا لوز دلته اخیستل دی دا مذکوره چې دی الله د انبیاو نه بیا اخیستی دی چې کله تاسو زما کتاب راشي او د دې پوهه راشي او بیا یو پیغمبر راشي د دې پیغمبر خبره به منئ نو دې ټولو ویلو چې او موږ به منو د دې نه دا ورته ولګېده چې ټول انبیاو په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړی دی نو زموږ پیغمبر په دې لحاظ باندې ډېر اوچت شو چې یو خو پیغمبر دی یو د پیغمبرانو پیغمبر دی یو زموږ پیغمبر دی او یو د پیغمبرانو هم پیغمبر دی د پیغمبرانو پیغمبري او نبی علیه السلام د ټولو پیغمبرانو بیا پیغمبر دی د الله له طرف نه لوز اخیستی شوی دی د آدم علیه السلام نه واخله تر د عیسی علیه السلام پورې څومره انبیا چې تېر شوي دي د ټولو نه الله دا لوز اخیستی و او هغه ټولو منلی بالکل جسم کې د اوس نه ایمان دی نو چې ټول ایمان ناوړی دی نو پته ولګېده چې دا د انبیاو نبي دی سید الانبیاء نبی الانبیاء د انبیاو نبی
او د انبیاء او سردار په دې وجه باندې دی وإذا خذ الله کله چې اغستې و الله میثاق النبیین مضبوط وعده د نبیانو نه لما آتیتکم هغه چې درکوم تاسو د من کتاب د کتاب نه وحکمت او د حکمت نه حکمت دلته وایي د دین پوها د دین پوها مې درکو کتاب مې درکو اوس د دین پوها څنګه ده کتاب څنګه ده باید سره بداسي په کتاب مګوي د دین پوها به سره نور نه وي د کتاب د هغه پورې باندې محدودي او باید سره الله دوړه ورکی ثم جاءكم بیاراشی تاسو ته رسول پیغمبر مصدق لما معكم چې رښتیا کوونکی دی دا هغه چې تاسو سره دی لتؤمنن به خامخ ایمان پر اورې په دې باندې ولتنصرن خامخ امداد وکوي تاسو تمام انبیاء الله لوز غسته چې زما پیغمبر راشي کتاب راشي په هغه باندې ایمان راوړې نو دی وی او موږ ایمان راوړل قال الله فرمایي اخرتم تاسو اقرار وکړو واخذتم على ذلكم اسري او من ول په دې باندې وعده سما دا شرط مزدور کو واخذتم وامغست على ذلكم په دې شرط باندې اسري وعده مضبوطه سما زمان کله کله وځو په دې باندې وکړو ناغي ویلو قالوا اقررنا ویلو دې موږ اقرار کړل نو قال الله فرمایي فاشهدوا تاسو گواهان شي وانا معكم من الشاهدين تاسو سره د گواهانو نه یم زه به گواه ګوره دونه کله کله وسته ګوره چې د ټول انبیاء الله لوز واغستو د لوز نه ورستو اقرار دی واغستو د اقرار نه ورستو بیا یې په دې شرط باندې خبره ومنه لوي وو بیا یې ټول گواهان شي نو ټول گواهان کړو دا نه ورستو بیا الله گواه شو دا نه ورستو الله گواه شو د دې نه غټ لوز باندې شي کېږي غټ معاهده او غټ لوز نامه چې د شوی دا د انبیاء سره الله جل شانه وکړی دا په دې باندې ورسته چې د الله خپل مهر لګول لري گواهی نو دا د نبی رسول الله عظمت ده او موږ الله د عظمت راکړل د امت په لحاظ باندې چې زمون پیغمبر هغه پیغمبر ګرځول چې هغه د ټول انبیاء او پیغمبر دی الحمدلله د الله مهرباني ده د دې د وجه نه نازبین جزوکی قرآن طور باندې دا هر څه د نازبین توبي نو دی امت ته ګوره چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شان پکې دی نو هر څه نازبین دي د اعمال لحاظ ته ګوره نازبین په نور انبیاءو کې په نور امتونو کې دا شان دي دا اوس دې ته ګوره یو دا چې نیکی یو کوي او بدلی ورلا لس ورکوي نیکی یو کوي بدلی ورلا لس ورکوي خو د دې په مقابله کې چې بدی یو کوي نو بدی ورلا لس نه ورکوي بدی ورلا یو ورکوي یعنی سزا ورلا یو ورکوي نیکی بدله لس او د سزا بدله په سزا یو بس یو خبره نازبین توب تا دویمه خبره ده کله خکار اراده پړه کړه دا غي اجر ورکړي مزدوري ورکړي یو په یو او کله بد کار اراده پړه کړه کړي لاندې دا غي بد نه وي د بد کار اراده پړه کړه چې سم اغلا کو عیاذن بالله اوس د دې شي اراده په وجه باندې د ګناه نه نشته او کله وکړو نو بس بیا شي دا کنه دې کړه نو د باندې جرم نشته بل دا چې د خیالات راولي په قص باندې دا به ګناه ده خیالات یو اراده ده یو د خیالات اړه راړې په مخابه نو دا انتم دوما فی انفسکم او تخفوه تاسو پړه کې چې کپټه ساتي په زور باندې د خیالات کې اندر راوړې په مخه په اړه به په دې باندې سزا درکې چې دا درونی ګناه ده دا شان د ایویش په عبادت د زرو میاشتو برابر دا د بل چا لپاره نشته نسبینانو لپاره ده چې دا نسبینان امت ته نو چې شپې ودرېږي او دا شپې د پاره لږ جدوجہد کې د زرو میاشتو شو اندازه لګوا چې یو سړی یو شپه عبادت وکړو او ته مثال 15 سال عمر ده 16 سال بعد بالغ شوی دی دغه یو شپې نو ورسته دی پړ شو نو د عبادت اجر چاته ولیکل شي نو دا اتیا وکالو ک بابا چې پاتیر امت کو دا چې څومره اجر د دومره ده دی نو اتیا کله بابا هډل لو کار کړل دی اتیا کله بابا هډل کار کړل دی دغه د 1400 کالو پړ دی هغه د 1400 کالو دی خو د شپې عبادت حساب شوی دی هغه ته رسیدل دا د نازبین امت کار دی الله دې امت له داسې ورکړي بل دا چې دې امت سره داسې د نور سره نوا تا بل ته د خیر لارو کوه نو ستاسو دومره ضروري شول کې دا غچو
کړه هغه د وجه ته ملایي دا بل چا د پاره نو نازبین دی کنه امت د الله جل شانو په نسبت نازبین د نو کارو د نازبین دي او دومره نازبین دی چې که خوراک باندې ټیم کې خپل کور ولا په خله کې ورګي باندې ولا ماجر کنه حال دا د محبت تقاضا ده د فطرت تقاضا ده د انسان د خواهش تقاضا ده او بیا هم چې کله د خوراک ورکی او د نیت د صالح په بنیاد باندې چې دا د الله مخلوق دی چې الله مخلوق زمانه خوشاله شي او الله خوشاله شي نو په دې باندې الله جل شانو واجب ورکړي دا د رازمین امت معاملہ ده ټول د نورو د بار د کله کوا چې کوم ځای با عبادت کوو نو هغه به عبادت کوو نو حل به کوو زموږ د بار د امت د بار د چې کوم ځای کې جو کولای شي دا د بل چا د بار د شرط نشته نورو امتونو د بار نه دې چې کوم ځای موږ کې عبادت کې کولای شي او هغه د بار صرف په عبادت کې وو په بل ځای کې نو دا ټول د دې امت د نبی رسول الله په حرمت باندې دا احترام دی ماسوتن یو سره سم لاس ته پاسې دی نشي او چې نشي پاسې دی او خو په زور اور دی یا زمیندار د کار کړ دی مزدور پیسې د کار کړ دی او په تهجد گزارو کې ځان لیکي نو دغه پاسې دی نشي نو سب په تهجد گزارو کې ولیکي وای ماسوتن یو سره رکعات او کو سملا په تهجد گزارو کې ولیکل شي کته باندې شي کولای دا خو کنه نو دا آسان کړو دا جوان ته هم آسان کړه او مزدور پیسې ته هم آسان کړه چې ستړی دی به شي پاسې دی نو ته مسافر ته هم آسان کړه اوستان ماري سلور رکعات او کو په دغه باندې ځګنه نشم پاسې دی کمزور یم نو تهجد په عالم کې درته مولې دا ټول د نازوینوالي علامت ده کنه ټول خبره ده څنګه ټول خبره ده په دې حال باندې ده نو قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين تاسو کواشي او تاسو سره د گواهان نه فمن تولى بعد ذلك څوک چې وګرځي پس د دینه د دې خبره نه د دې لوز نو واپس شي اولئک هم الفاسقون یقینا تر فاسقان دي افغیر دین الله يرغون اي بغیر د دین الله نه لټي دی وبل سدين وله اسلم او د الله د پاره د بيدار شوی دي من په السماوات والارض اسو چې پاسمانونو او زمکو کې دي طوعا وكرها وخوشالي سره او پرنه خوشالي سره ټول د الله تابعدار دي سوچ د الله د دین تابعداري کوي خپل رضا نو د ډېر اجر دی نبی رسول الله فرمایلو ترکتکم علی ملت بيضاء ما تاسو په تک سپین دین باندې پاتې کړی لیلها کنهارها دا شپه د ورځ په شان دی د ورځې سپینه ده او شپه سپینه ده دین په داسې پاتې کړی دی داسې خستا او داسې پاک تک سپین دی هیڅ قسمه داغ به نشته چې د کوم ځای پورې داغدار ځای پکې نشته چې ته وایې چې دا ځای پکې د خلکو د پاره داغدار دی یا د خلکو د وجې نه داغدار دی نشته پکې پاک دین دی نو چې پاک دین دی چې د روانې تب پاکي او چې کله سره په طرف باندې رواني نو هغه ملګری هم پاکي اخر گزرنه ته هم پاکي دا ټول سلسله روانه ده الله دې پاک دین نه علاوه دې بل څه طلب کوي کوم ځای کې او چې چا طلب کړ دې ګورای کا په دنیا کې ورته ګور پتا باندې خپل هم نه لګي چې ته کله لاړ شي دا واسه ته کې مثال یو سره دې هغه عیسایت ته وګوري ادا غوړ عبادت ته وګوري قطع نظر دا سره په دې عام نظر وته وګوري چې له خندا پشي چې لکه دا چې دا څه کې لکه اوس مثال دا و مړې وشي مړې مړې راوړي چرچ کې کی نو خلک راځي او لپاسې دې ګورنه کې دي او دا څه کې سره لګیا دي په چوکو باندې څه شي وای او خلک به نه اسنه بس دا یو ترتیب دی به چې والی نو الته وسره وګورني وای دا هغه شی او زی خبر ته ورپکته کی اوس د دې ترتیب ته ګورا د دې ټول ترتیب ته ګورا دا دې بل شان دي او که عبادت ته راشي د عبادت عادت نه کمالان چې ډولو دي دته په خپل نه چې د څه ادا کوي څه دا وایسه او کیسه عیسایت په موږ وایو چې هغه دی وایي چې دا ډېر دیس دی او دا ډېر فطرت ته برابر دی نو فطرت ته چې برابر دی نو دا شان دي ټول شی ګډوډ دی وارځي چې د عیسی علیه السلام هغه پوجا دا او دا ترتیب دی او دا په نوم باندې چغې دي نو دا ټول شی ګټه دی او چې دنه ورته نو ته خپل دوه خاطه واپس پته راځي بل دا نشي ا کتاب اشتیم نه او کشته نو سلور دي او چې سلور دي نو ټول ترجمه ټول ترانسلیشن دي او دا قانون دی د هر سړی پیږي په دې خبره چې د یوې جبه نه بلې جبه ته سیز منتقل شو نو کوم اصل چې په ځای پاتې شو د چا چې کوم مدعا او بلې جبه ته لیکو بس دا اوس هغه مدعا نه ورته صرف مفهوم بدل اخلي ترجمانی کړي وشو لیکن
هغه څه په اصل کې پاتې نشو. زه به تاسو ته وایم پښتو ډېرې خبرې داسې دي چې ته په پښتو کې وې نو هغه به یو شان دي او که ته کله اردو ته واړې بیا به هغه شان دي. ته د هغه مفهوم نشي اخذ کولی کوم چې هغه ته د پښتو نه اخذ کوي. د پښتو په هره ژبه کې دغه ترتیب دی چې په هره ژبه کې کوم الفاظ دي او ته په هغه ژبه کې وې نو د هغې نه هغه مفهوم ادا کېږي. کله چې بلې ژبې ته واړې هغه بیا نه ادا کېږي. او دا د احساساتو سره هم تعلق لري. پښتو کې یو سړي نه تپوس کوي څنګه یې دا څنګه یې چې کله ته په عام انداز کې وې دا یو شان دی. څنګه یې دا سلیبس بدل کړو خو شکل یې ورسره هم بدل کړو. اوس دا وایي ما پورې طنز وکړو. اوس دا د سیس سره بدلېږي را بدلېږي. او دا چې کله بلې ژبې ته واړې صرف تا ته وګورو چې څنګه یې د هغې په جمع ترجمه یې نو دغه شان دي د هغو ترجمې چې دي ترجمې لا څه چې خپلې پکې ورابله کړي دي. دا ټول شی د خندانیان نورو ته ګوره هغه هندوانو ته پکې ګوره. اوس خوشان پسان پورې منګلي دي وایي کرونا علاج کوو. سړي پاسېدلي دي یو ګروپ دی پکې او د کرونا علاج موږ ته خوی شوی دی. په څه کې خوی شوی دی؟ موږ چلې شته هغه چلې کې موږ ته خوی شوی دی. دا علاج دی. نو څه علاج دی؟ مخ او د هر څه په د خوشانو لړلي د خوا په خوشانو دا علاج دی. دا علاج دی که ښه ګټهوالی دی. فطرت د انسان داسې وي موږ دې طرف ته راشه. نو که دغه ځای کې هغه ساینسدانان اوسني وایي چې لاسي ځنو موږ دومره هندو چې لکه زما په خیال دی لاسونو پټ وتلی دی. یعنې داسې څه ځای پکې نه ښکارېږي. هغوی دا شل سیکنډ هند زیاده پکې ټوخ لګېږي. د هغې سره په هر ځای کې سمون دی. هغه نوی جوړ کړی دی الحمدلله. زموږ دا پخوانی دی او په داسې ښه ترتیب باندې الله سیټ کړی دی چې د مرګه پورې یعنې د قیامت د راتلو پورې دا بالکل فټ او سیټ دی. هېڅ قسمه فرق پکې نشته. ترتیب یې برابر دی. دا الله وایي د دې نه دی علاوه بل ګوري چې بل ګوري نو همیشه به دی خراب وي او همیشه به ګنده وي او همیشه به همدغه شان دي. نو سړی چې کله دې مطلب دا شو چې کله موږ مسلمانان یو او دا مسلمانۍ دا خبره موږ وایو نو د کافرو دا خبره وي نو الحمدلله دې وایو چې الحمدلله خدای جزا ګرنه دې خلاص کړی. د دې ګرد دغه یو انسان دی. دی هم دا چل کوي الله ستا مهرباني څوک بربنډ ګرځي. چا په ځان پورې سرې تړلي دي زیړې تړلي دي چا د دې داغونه یې ښودلي دي چا مستقل په غرمو کې په ګڼټو ګڼټو باندې هغه تېروالی کړی دی. یو سړی پکې دی د هندوانو کې دی نو هغه وایي دا څومره عمر چې وشو نو په دې دومره عمر کې ده چلته د شپې ګڼټه خوب نه دی کړی او د غرمو نه علاوه څومره غرمه چې راختلي دا پټ بدلې کېدلي. لکه د غرمو نه علاوه دی نه دی پاتې شوی په اوړي کې او په ژمي کې همیشه په یو وایي پاتې شو. که نه خدای راک نه کو چې په اوړي کې پکار نه و چې دی سوري ته وی او په اوړي ژمي کې پکار نه و چې دی غرمو ته نه برابر و. نو چې ورته شو وایي دا د مذهب تقاضا ده. د مذهب تقاضا دغه شان دي. دوی په دنیا هم لاړه آخرت هم لاړه. وإذا أخذ الله كل شخص والله ميثاق النبيين مضبوط وعد نبينا لما آتيتكم ما أجلبكم تاسو من كتاب كتابنا وحكمة تفويض ديننا ثم جاءكم براشد رسول پیغمبر مصدق رشتہ ان کے لما معكم حامد تجتا سردی لتؤمنن به خامخ ایمان براوړی تاسو باغ ولدن سرنا خامخ امداد بکوي داغو نو قال الله فرمایلو اقررتم تاسو اقرار وکړو واخذتم على ذلك مصري او منیوا وامغستا پدې شرط باندې لو زما قالو دی ویلو اقررنا موږ اقرار وکړو قال الله فرمایلو فاشهدوا گواشي وانا معكم من الشاهدين تستا سورة گواهانو نیم فمن تولى چاچ واپسی وکړه څوک چې وګرځي د بعد ذلك پس د دینا اولئک دغه کسان هم الفاسقون دي فاسقان دي افغیر دین الله بغیر د دین د الله نه يمون لټي دي بل سلا ولو اسلم خاص الله لره تابعدار شي دي من فی السماوات والارض ان څوک چې پاسمانونو زموږی توات په خوشاله سره وګره په خوشاله سره ویله یرجعون خاص الله ته واپس شي